أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعلم آدم الأسماء كلها بیا الله رب العزت آدم علیہ السلام ته د هر شي نومې ارزدا کړي ثم عرضهم على الملائکه بیا دای پیش کړلې په فرشتو منته فقال انبئوني باسماء هؤلاء الا پکې توي چې متخبر روکې د غنمو بره کې ان کنتم صادقین کچره تو سرشتون کی وای قالوا سبحانك لا علم لنا وبي فرشتو چې ته پاکي موږ دې پر الله څخه علم نشتا الا ما علمتنا خو مگر کوم علم چې تو مشتر کړه انك انت العليم الحكيم بشکتا علم ولای او حکمت ولای قال یا آدم انبئهم بألا پاک آدم علیہ السلام ته وی چې دته خبر ارکا د اغنمونو فلما انبأهم باسمائهم بچکلا آدم علیہ السلام د دغه نمو بره کې خبر ارکړه قال علم اقول لكم اني اعلم بألا توي چې متستیلی نو چې اني اعلم غیب السماوات والارض چې د غیب همزکو اسمنونو کې چې څومره غیب شوونه دي دوی علم مو سره ده واعلم ما تبدون وما كنتم تعلمون تكتمون او مو سره ډېر علم دا هغه څه چې تاسو څه په ظاهره کوي او څه تاسو پټوي بسم الله الرحمن الرحیم پہلا آیات د انسان په خلافت منته خبره وشوله چې الله رب العزت انسان ته د دنیا کې خلافت ارکړال چې ته مو خلیفہ یعنی د دنیا کې الله نائب دا انسان دا بیا ویل چې دا انسان منتی فرشتو اعتراض کړو چې الله دا به فساد کوي دا به هر څه کوي او موږ دې تو پکې او توحید دا هر څه بیانو نو الله پکې ته چې موته دې خبره علم دا نن دغه انسان فضیلت بیانې د آدم علیه السلام فضیلت بیانې چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته علم ورکړ د علم دی واجه د انسان درجه چې دو دا فرشتو نه چګل نو دیو جنا علما د دغه آیات بره کې پهلا دا خبره کوي چې علم چې دا ډیر زوروار ده نو آدم علیہ السلام تعالی پاکیر کړ بل دا چې علما دلته دا بیانې چې یو سړی د علم زده کوي او یو سړی د عبادت کوي اوس د علم چې کوم انسان زده کوي د علم ولا دا علم کې لګیا دا د عبادت چې کوم سړی مصروف تا دینا د علم ولا سړی چې دا ډیر فضیلت ولا ده نو آدم علیہ السلام فضیلت دا چې الله پاک هغه ته نومیر شلوي چې وعلم آدم الاسماء كلها د ارش نومې علماء په دې منته مختلفه خبرې کړي چې الله پاک آدم علیہ السلام ته د څه شینو نومې شلوي نو نیم علماء دا روایت کړه دا چې د الله پاک چې څومره صفتی نومې دي الله پاک نینن می صفتی نومې دي بیا هر یو صفت چې دا دنیا کې څه دا هغه معلومات دي الله پاک آدم علیه السلام ته دغه ټول نومو او د دې دغه صفاتو چې څه علمونه دي دا الله پاک ارشي نیم روایت دا سدي چې الله پاک آدم علیه السلام ته د فرشتو چې کوم مقرب څلور فرشتو دي د دې نوم ارشي دی او چې فرشتو کومې ذمہ داري دي هغه ټول نیم روایت داسې دي چې الله پاک چې په دنیا کې څومره شیونه دي کنه څومره شیونه دا آدم علیه السلام ته د ټولو شیونو نومې الله رب العزت شلوي نیم روایت داسې دي چې الله پاک آدم علیه السلام ته دا نومې شلوي چې بیل وجه دو تند دو خوشی دو غم ده اوس فرشتہ خدا سي مخلوق ته چې خروق نه کوي سغه ته د لوجه پاتنه لګي د تند پاتنه لګي
अनि علما دا یې چې الله پاک د شیونو نومې چې وي دا ټول آدم علیه السلام ته شلې وي چې بھئی دا ګیلاس تا دا پیاله دو دا برش تا دې څه چار دو دې څه چار دو دا ټول شي بهرحال خو الله رب العزت آدم علیه السلام ته د ارچ شي نومې او دغه کیفیت او دغه خصوصیات ټول شیلیو او تر اوسه راسي چې څومره شیونه ایجاد کیږي څومره شیونه رسي څه نومیر سي دا ټول اغي وخت نه ونس تر قیامت رسي څومره شیونه دي ټول شیونه الله پاک آدم علیه السلام ته الهامي تور منتیر کړیو او اوس هغه کې تجدد ارسي خلق ارسي داسې شای نشته چې هغه ته نومانه مفسرینو لیکلي دي چې دا هغه د آدم علیه السلام ول علم و چې هغه اوس سره په خلکو منتظریږي او تر قیامت رسي به ظاهري شي دا چې الله پاک علم ارکړه ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين بیا الله پاک دا پاته فرشتونه او کلا ویلي چې فرشتو دا اعتراض کړو کنه چې دا خلک خو ځکه کې فساد او وینه وي نو الله پاک انسان فضیلت اروشیال چې دا بو علم وینا جان جګړه به هندي کیوي سره د مو خبره مو ذکر به کوي نو می علم به دي سراوي نو الله پاک چې فرشتونه پاته وکړه فقال انبئوني باسماء هؤلاء كنتم صادقين کته فرشتون کې خو د دوه شینو نو می وشي چې کومه آدم علیه السلام شلی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نو بیا دغه فرشتو چې الله ته پوکي مشتر هیڅ شی علم نشته ها چې کوم علم تو مشتر کړه اته د علم ولای ته حکمت ولای علماء دا خبره لیکلي چې کله چې الله رب العزت د فرشتونو دا امتحان او خوستال نو هغه سمنونه چې کوم آدم علیه السلام ته انومیر ذکرې هغه مخمق دو تکشش ول چې دا څه دي دې ته چاله کړي فرشتو ته علم نه بیا الله پاک بیا ته چې مو ته خو پیل نه علم و او تاسو دې شي علم نشته زه شپېږم دیو جنا علما به نه چې علم ډیر زیات فضیلت ده او علم زده کوونه ولا ډیر زیات فضیلت ده او چې څومره دنیا کې چاري دي که څه قسمه ډیګري دي څومره علمونه دي د دې هز د کوون پیچار دي ویل چې دا هغه علم د کوم آدم علیه السلام ته پیلنه نو میر زده کړی ویاله د انسانانو نو می د زناورونو نو می د بوټو نو می د هر شي نو می الله پاک آدم علیه السلام ته کړی دم رضیت علم یې کړ خو بیا به آدم علیه السلام وی چې الله پاک علم چې و سره سي آدم علیه السلام ته دا علم یې کړل شو او بیا خو الله پاک علم خو آدم علیه السلام علم نه زیات ده دیو جنا علماء بین کړي دي چې قیامت ریس چی وی د خلق په جامو کې الله پاک نبی علیہ السلام فرمایي چې خلق بر جامو وي بیا ودا خلق وی چې څوک لوټ شي چې الله ته سفر شو کی چې حساب کتاب ولا معاملات شروع شي نو دې ته وې دې بجام شي چې آدم علیه السلام ته یې شو آدم علیه السلام دې مر سفر شو کی چې کله آدم علیه السلام ته روشي آدم علیه السلام ته ودی وی چې الله پاک ته ډېر علم درکړو لہذا ته موږ سفر شو کنو آدم علیه السلام بیتوی چې الله پاک نو تزیت علم ورکړو خو مونا غفلت وشوال الله پاک زې وښینه مونږ کړو هغه علم موجود متر کړو خو غشنه زمونه کړو ز غفلت کې شول مو ابوټي طرف ته رغلا ابوټي چا کمه وکړه اگر چې هغه نه بعد آدم علیه السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا د وی الله پاک معاف کړل خو لیکن د علم زیاتویلی دی واجه اغزو کې به آدم علیه السلام دای ته وی چې متخاله پاک علم ورکړو مونږ غفلت شوم اوس بزا الله پاک ته څنګه لہذا تو سلوټ شي نوح علیه السلام ته ویل چې الله پاک اغه ته ډیر ایجادات ارکړي او دا نسل اغینه چلول پیله الهامي کتاب خلق راهنمایي دی پر چستونه اغه نوح علیه السلام پیله پیغمبر و اغه تیر شي نوح علیه السلام ته خلق رشي نوح علیه السلام بیتوي چې متخو الله پاک هر شار کړو
رانمای دې پرستونه خو لیکن مو خپل زوی ته څه کړی و دغو کړی و او مو ته پاته نه وه زه به الله پاک ته په کومې حیا څرنګې ویرڅه چې مو سفره شو نو تاسو ابراهیم علیه السلام ته شئ داسې ابراهیم علیه السلام یې چې تاسو موسی علیه السلام ته شئ موسی علیه السلام ته خلک نشي ته وایي چې الله پاک ته د تورات غوندې کتاب درکړو او ډېر جلال یې درکړو ډېره درجه مرتبه یې درکړو ته مو سفر ته غاتې چې نه زه لا ته مخې ته نشر تلله ویلې چې مو یو سړی ویلم یو قتل مې کړو او تاسو داسې وکړئ چې عیسی علیه السلام ته هېر شئ چې ویلې الله پاک هغه بغیر پلوره پیدا کړه او جبرائیل علیه السلام ته حکم کړی ده او هغې پونګ نه الله پاک د هغې تخلیق کړی ده او هېر شئ هغې ته هېر شئ عیسی علیه السلام ته ویل شي عیسی علیه السلام یې ته وایي چې مو هېڅ واس نشته ها تاسو ته زه یو داسې سړی شیا شه چې هغې ته هېر شئ چې الله پاک چې هغې ته نبوت نه پیله او نبوت نه بعد چې څه الله پاک هر شای ته معاف کړي دی هغه د سفر شو نو خلق نبی علیه السلام ته ورشي نبی علیه السلام فرمایي چې زه په سجدې شم ډېر وخت رسېږي د الله حمد تسبیح بیانو او بیا هغه نه بعد مو आवाज وشي چې ارفع راسک یا حبیبي محمد صلی الله علیه وسلم ته خپل سر چک کا زه چک شه ته سفرش کوا تو سفرش قبول ده نو داسې سلسله بوي چې یعنی مقصد دا ده چې څومره چې چا سره علم زیات وي هغه کې د الله خوف ډیر وي او الله پاک آدم علیه السلام ته علم ورکړی دا او هغه علم چې اوس سره منکشف کیږي چې څومره شیونه روزي غونو مې روزي د ټوله خبرې نو فرشتو ته دی غو پاتنو به دا صرف الله پاک علم نه ورکړی دی غو شیونو به جام دا د تر دا وجود شنه دی پر استعمالي به کمراد دی جوړون څه دی پر دی دا کې انسان وتی کیږي کور دا دی کې بیرېش وي جوړادو دا به غوندي دی په څه کیفیت هر شي کیفیت الله پاک ورکړو نو دی وجنه د علم فضیلت چې دا ډېر زیات تا او فرشتو ته هغه علم نه حالانکه الله پاک درې مخلوقات پیدا کړی دي یو نوراني مخلوق ته فرشته بل انسان د خاطه نه جوړ بل شیطان د غاور نه جوړ ده بلکې فضیلت انسان ته په دی وجه ملاو ده چې دې سره وو علم وي شک چې دینه و ګناه کیږي هر چاوي نه کیږي ولیکن بار دې سره دی الله علم وي بهر حال دی وجه نه چې څومره دې خبرې وي د علم ولا خبرې وي هغه خپل فضیلت دی او خپل مقام د غاردن بچار تاسو نه دو چې یو سړی جماعت ترڅی قرآن ترجمه اوروي یا مولوی سے بیان اوروي دا بخلی چګری په دې دنیا کې چې آسه یو مشوم بچا دا اغه من چې ته وا چار کا یا هغه چې وا منډه ترنده وي هغه د بغیر بدلی بغیر ایوزا هغه نه وړي هغه ته څه وس په ملوي شي به چې یو سړی ارتي جماعت ته د الله ملماوي او غزو کې دا دوی درې خبري او لاس 15 منټه اوروي به دا داسې شو چې دې ته ویچ را نه ملوي ورسي الله دې پر نو دی وجنا د علم فضیلت تا هغه منته د علم دی واجه انسان ته فضیلت ملا شو قال یا ادم انبئهم باسمائهم فلما باسمهم قال لم اقل لكم من يعلم غيب السماوات والارض بیا الله پاک ادم علیه السلام ته چې دوشینو نومه ادم علیه السلام ټول تفصیلی بیان وکړ یعنی څومره انسانون دی غونو می څومره خلق دي څومره مخلوقات دي دا ټول نومه الله پاک ادم علیه السلام ته زده کړی ادم علیه السلام کوي حفظا وا او د ټول شی نو ته پاته وا بیا الله پاک ته چې مخ ته ستلو چې د غیب د مزکو اسمنو څومره علم چې دا مو سره ده او تاسو چې ته زهر پټه کوي چې په جواته کوي الله یې دائم علم کړي دیو جنا انسان کپټه نه لګیاوي کپ جواته لګیاوي څه حرکت سکنات کوي کم سے کم د دې دا خوف پزړه کوي چې الله می ویني ویل چې الله نه پټیږي نه الله ته علم نه چې آدم علیه السلام ته د قیامت ورځ شینو علم و هغه نن ظاهریږي به الله پاک ته خو د زری شی علم د الله پاک د خبرو عمل کوي فکر نصیب کې واخر دعوانا الحمدلله